الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك ربي يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم لنا بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين ربي يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم لنا بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين ربي يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم لنا بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم والمغفور مولانا محمد إسحاق حسني الإجازة والقراءة والسماع من شيخ الأجل والحبر الأبجل الذي فوق بين الأقران بالتمييز آني الشيخ الشيخ عبد العزيز وحصل له الإجازة والقراءة والسماع عن والده الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي وقال الشيخ ولي الله أخبرنا به الشيخ أبو الطاهر المدني عن نبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ المضاهي عن الشهاب أحمد السروكي عن الشيخ النجم الغيثي عن الزين زكريا عن العزيز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغي عن الفخر بن البخاري عن عمر بن تبرز البغدادي بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهروي الكروكي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة شرفه الله وأنا أسمع قال أخبرنا القاضي الظاهر أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزدي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82 و400 قال الكروكي وأخبرنا الشيخ أبو النصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد العوجي رحمهم الله تعالى قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81 و400 قالوا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروذي المرزباني قراءة عليه قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروذي فأقر به الشيخ الثقة الأمين قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي الحافظ قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال حناد في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب أن بالمليح النبي وأبي هريرة وأنس ابن مالك وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة ابن عمير البذلي حجدا أول سند متعلق بيان دي دا ان شاء الله سند وایو دا قال الشیخنا چیر زما او د امام ترمذی مس کی سلور قسم واسطی دي سلور اقسام دي دا اول واسطه دویمه او دریمه او بیا سلورمه او بیا د امام ترمذی نه تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول کتاب کی ذکر دا اول د سند متعلق بیان دی ان شاء الله دا وایو اول دا چیر حدیث سیره
لفظ حدیث لغوی معنی سره حدیث د حدیث ولی وی او د علم حدیث تعریف سره او د علم حدیث یا اقسام روایت الحدیث او درایت الحدیث د هر یو تعریف او د هر یو موضوع غرض او غایه او فائدہ او فضیلت د علم حدیث او بیا ان شاء الله سند دا طالب ان شاء الله رسول الله باندې دا لفظ حدیث اول خدای چې کل حدیث څومره دي کل احادیث 7,53,000 کل احادیث 7,53,000 کل احادیث احادیث سو روایت کی دا صحابہ روایت کی کل صحابہ دا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ پنیزمان 1,24,000 اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی جنہ کل صحابہ 1,14,000 کل احادیث 7,53,000 کل صحابہ علامہ ابن حجر کی نزدیک 1,24,000 علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی نزدیک 1,14,000 کم صحابہ چداغی حالات زندگی معلوم بھی کتابوں کی دا 11,000 صحابہ دی چداغی حالات زندگی معلوم داغی پیدائش سنگ دی وفات حالات زندگی دے 11,000 کے 7,500 آغا صحابہ دی 7,500 چاہا دا حدیث و روات کی روات جمع دراوی دا حدیث و رابیان 7,500 دے 11,000 کی اغلی چاہا روات الحدیث دی کل روات الحدیث بشمول صحابہ و تابعین تب تابعین دا 4 لاکھ دیا کل روات الحدیث بشمول صحابہ و تابعین تب تابعین دا 4 لاکھ لفظ حدیث درکل طالبان دورہ حدیث کی سلطے تپوس کی حدیث سے سیکھا جاتا لفظ حدیث دا اسم مصدر دی باب تفعیل لفظ حدیث اسم مصدر دی باب تفعیل حدث يحدث تحديثا وحديثا ندا حدیث اسم مصدر دی باب تفعیل تحدیث اسم مصدر اسم مصدر اور مصدر کے تاسو فرق لے لیں اسم مصدر سماعی بھی اور مصدر قیاسی بھی دا مصدر نہ اشتقاق کی کہ دا مشتق منہ ہوئی اسم مصدر دا مشتق منہ نگر سی اول معصومی چھے لفظ حدیث سے شیرے دا اسم مصدر دے دا باب تفعیل تحدیث نہ حدث یحدث و تحدیث تبی اسم مصدر او مصدر کی فرق دا دے کہ مصدر دا قیاسی بھی اسم مصدر سماعی دویم دا مصدر نہ اشتقاق کی گدا مشتق منہ گردی اسم مصدر نہ اشتقاق نہ کی گدا مشتق منہ نہ گردی دویم دا سو بعض محدثین ہوئی کہ حدیث فعیل وزن دا صیغہ صفت مشبہ حدیث فعیل حدیث فعیل دا صیغہ صفت مشبہ دا صیغہ دا صفت مشبہ حدیث فعیل وزن دے خدا حدیث بمانا دا حادث ترے دے لکہ علیم بمانا دا عالم راضی اور قدیر بمانا دا قادر راضی حدیث بمانا دا حادث نرشی لیکن قرآن کو مقابل کے قرآن قدیم دے حدیث حادث دے یا دا صیغہ دا صفت مشبہ دا حدیث فعیل وزن دے خدا حدیث بمانا دا چا حادث ترے دے لکہ علیم بمانا دا عالم اور قدیر بمانا دا قادر سرسنگے لفظ حدیث قرآن شریف کے 23 بار راغلے لفظ حدیث قرآن شریف کی سو کرتا راغلے دے 23 بار 30 کرتا راغلے
او د حدیث جمع احادیث راځي. احادیث قرآن شریف کې 15 کرته راغلي. احادیث قرآن شریف کی جمع 5 بار او مفرد لفظ حدیث دا 23 بار. د دې باب نه یو مصدر احدوثه راځي. سرادي احدوثه د حدیث نه یو مصدر احدوثه راځي. احدوثه معنی امر عجیبه. امر عجیبه. ایو شاعری ولا تکن احدوثه مثل قائل ولا تكن احدوثا مثل قائل. تو ځان احدوثا مو جوړه به یضرب الامثال كلها ممثلی چې خلک پای باندې بیا مثال بیانې ضرب المثل بیانې. طالبانی پلانی تعبت شردی تعبت سدی تعبت سره یو کې شرط تخیلی بسرو اجازه سره اختلاف ہو جګړه بس پلانی تعبت شردی ندیت احدوثا وی امر عجیبه. بعد طالبانی پلانی تاریخ بی بی سی اجراج نوے نوے خبر دے یہ تو دوسرے بھی نوے نوے خبر نا بعد عادتی کنا چاہا نوے نوے لیکن اخبار دا سوتے مجھے کہتے ہیں دوسر ضروری ہے. ولا تكن احدوثا مثل قائل به يضرب الامثال من يتمثل به يضرب الامثال. خلق بدی باندې بیا مثال بیانې کوي سره ځان نو احدوثا مو جوړا خلق به یې لکه پلاني زید سری احدوثا دي طاقت شر دي بی بی سی دی. بس دا حدیث دا دو بابونو راغلی دی. یو د نصر ینصرون حدث یحدث حدیث نه راغلی دی. خو د باب نصرنا په معنا دا وقع یقع سره راځي. حدث یحدث په معنا دا وقع یقع سره راځي. او یو د باب کرومن راځي حدث یحدث صار حدیثا. حدث يحدث كرم يكرم حدث يحدث صار حديثا. دا بیا ضد قدیم راځي. د باب کرومن حدیث په معنا د چا سره ضد قدیم او د نصرانه په معنا د وقایع او سره راځي. دا خو د لفظ حدیث د صيغې په لحاظ سره تخفیف. اوس لفظ حدیث لغوي معنا سره علم حدیث نه لفظ حدیث. لفظ حدیث لغوي معنا. علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ دا لغت یو کتاب لیکلی دی الصحاح. علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ الصحاح کی ہوئی کہ الحدیث لغتن حدیث بلغت کی چاہتا ہوئی وی الکلام قلیلا کان و کثیرا. خبر کولو توی بس کلگی وی و کلیری وی کلام کردن سخن کردن دا اچھا خبر کا لغتن حدیث بھی. الحدیث الکلام قلیلا کان و کثیرا. خبر توی دگی و کلیری و کدا اچھا خبری کدا زیدی و کدا عمل لغت پر لحاظ سرا. اور اصطلاحاً لفظ حدیث علم حدیث نا ابو بیا علم وسیله لفظ حدیث اصطلاحی معنی اقوال الرسول و افعاله و اقواله. لفظ حدیث اصطلاحی معنی اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله. اور دیکھ تقریر شامل تقریر. تقریر چاہتے ہوئی حدیث تقریری کہ نبی علیہ السلام کو سلام یو عملی او صحابه پاغیم نبی سلام روان دی یو عملو شی صحابه یو صحابی یو عملو او نبی علیہ السلام پاغی خاموش پاتی شی سونوی انکارو نکی دیتا حدیث تقریری ہوئی. دام حدیث دی ولی خدا ناجائز دی نچارو پہ انکار کرے دا نبی علیہ السلام سکوت پدی شیبانی دا دلیل دا جواز سنو دا حدیث تقریری. لفظ حدیث اصطلاح کے چاہتا ہوئی اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و اقواله. اور دیکھیں حدیث تقریری شامل. حدیث تقریری کہ نبی علیہ السلام پروان دی یو صحابی اور عمل اور نبی علیہ السلام پاغیمان انکار ہونے کی سکوت اختیار. دا سکوت دا نبی علیہ السلام کو سلام دا دلیل دا جواب ولی خدا ناجائز بینو نبی علیہ السلام با بھی سکوت نوے کری. دا سکوت دا نبی علیہ السلام دا دلیل دا حدیث تقریب دا جواب. بل دویم
چې دې کې اقوال د نبی علیہ السلام، افعال د نبی علیہ السلام، احوال اختیاری او غیر اختیاری پکې دواړه شامل دي. افعال اقوال افعال او احوال نه کوم احوال مراد دي؟ اختیاریا کان او غیر اختیاری. اختیاری احوال یا غیر اختیاری یو د نبی علیہ السلام تک دی او درس کولی مسکول دا اختیاری دي ګر خوب کول. یو غیر اختیاری لکه د نبی علیہ السلام شکل شباهت شو، داغه رنگ رغونه شو، داغه ویښتو، داغه د سترګو، نو دا خو غیر اختیاری دي ګر. شکل شباهت د انسان په اختیار کې شته، خو د ساس پینې کې چې په اختیار کې نه لګا نه چې په اختیار کې نو دي ته احوال غیر اختیاری د محدثینو په نسبت باندې احوال اختیاری او غیر اختیاری دواړه په حدیث کې داخلي. ځکه د محدثینو مقصد څه دی؟ چې د کوم شي نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شي، د کوم شي نو بس هغه ته حدیث ویل شي. نو هغه اختیاری او غیر اختیاری دی. وجه علامه سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فتح المغیث کی دا حدیث تعریف کی وی الحدیث لغتا ضد القدیم وبالاصطلاح ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث تعریف کی یا احوال اختیاری و غیر اختیاری دونوں دا شامل دے. سوئی فتح المغیث کے علامہ صحابی الحدیث لغتا ضد القدیم، حدیث پر لغت کے ضد قدیم، وفي الشریعہ وفي الاصطلاح ما اضيف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چداری اضافت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشی قولا او فعلا او تقریرا، خدا قول وی کو فعل وی کو تقریر وی، حتى الحرکات والسکنات، د نبی علیہ السلام حرکات او سکنات ازے ناستا سکون فی الیقظة والمنام، کو بخوب کی وی او خدا پسی کو بھی خدیق لتا حدیث کی ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، تردیو پوری حرکات و سکنات دا نبی علیہ السلام بل یقظہ وغف یقظان حالت دا بیداری کی و کدی خود ویلی بلو دا حدیث ویلی. دا محدثین فرق نکی دا احوال اختیاری و غیر اختیاری، او اصولین والا فرق کئی او وی چې دا نبی علیہ السلام پا احوالو کی اختیاری احوال داخل دی، غیر اختیاری بگی داخل دی. دا فرق سو کئی اصول علماء ولی فرق کئی ہوئی، دا وجہ صدا طالبانی وجہ پا وجہ کی دو بیہی ما بیہی سمجھی بات ایو کلا سے سپیک ذالکان و آدمی رہتے ہیں وآلی دود آئیمان بنیو شریفان کرگی ماشاءاللہ بعد مسکول لکان والی ورکا سے خشتون والکانو بتندو نکور تراغی ورطوی اما دالکان ما ولی تنگی دا سو وجہ دا دالکان ما تنگی سو وجہ دا وی بچی وجہ دی وجہ کی دا سمجھے بات بیجی ما بیجی اصولین ولی وی چیر احوال اختیاری دا شامل لے و غیر اختیاری دا شامل لے دے، احوال اختیاری دا شامل لے و غیر اختیاری دا محدثین خود بار دا شامل ہوئی. لیکن دا اصولین والا غرض سے استنباط دا احکام ہوئی، دا اصولین والا غرض سے استنباط دا احکام، اور استنباط دا احکام دا احوال اختیاریون رادی و دا غیر اختیاریون رادی. استنباط دا احکام دا کم احوالون رادی، کم افعالون اختیاری، غیر اختیاریون رادی استنباط دا احکام. نو دا دی وجہ دا اصولین والا پریز باندے کہ احوال اختیاری دا شامل ہے و غیر اختیاری دا شامل ہے، اور محدثین سوئی دوار دا شامل ہے اختیاری کو غیر اختیاری. ذکا وی کہ دا کم شی نسبت نبی علیہ السلام دا شبی اغیتا حدیث وی اختیاری وی کسی وی غیر اختیاری. دا نبی علیہ السلام شکل شباہت سیرت کی دام بیانی کیا حدیث کی ایدم حدیث وائی دا سیرت مطالب سمرا حدیث سراغلی دی ایدم سب آئی با حدیث وائی. لیکن محدثین کو نسبانے گا نو
دا محدثین په نسبانه احوالنا ما اقوال رسول الله صلی الله علیه و احوال یو په حدیث تقریری من داخل کا خود کول په نسبت داخلي او احوال اختیاری او غیر اختیاری دواړو ته شامل دي په نسبت محدثین باندې او ما دا غي په دلیل کې وی د علامه صحابي رحمت الله علیه فتح المغیث په حواله سره چې الحديث لغه ضد القديم وبالاصطلاح ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام والحركات بھی والسكنات بھی وشكل شباهت بھی او قرآن رغونه بھی ارسل فخوب کی او کوئی خلیفہ الحدیث بھی او د اصولین ولا بنسبه احوال اختیاریو ته شامل او غیر اختیاریو ته شامل ولی اصولین ولا فرق کوي ولی د اصولین د فقه اصول فقه ولا بنسبه دغه غرض د استنباط د احکام ولې د قران او حدیث او استنباط د احکام او د افعال اختیاریو نه کیږي د غیر اختیاریو نه کیږي د دې وجه نه دغه بنسبه باندې احوال اختیاریو ته شامل او غیر اختیاریو ته شامل دا لفظ حدیث علم حدیث نه ولې دا لفظ حدیث لغوي اصطلاحي معنی اوس حدیث ته حدیث ولې دی بیا به علم حدیث راځي تر دې بیان کوي طالبان انتظار نه کم دی وایي خبر دی وایي وشو ما اولو می ګورم کل حدیث سوردي 7,53,000 صحابہ حدیث چونکہ صحابہ روایت کی نو علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کل صحابہ 1,24,000 علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ 1,14,000 کم صحابہ داوی حالات زندگی معلوم بھی کتابوں علم بندی دا 11,000 او بیا پدی کی 7,500 صحابہ روات الحدیث او بیا کل روات الحدیث بشمول صحابہ تابعین تبع تابعین دا 4 لاکھ ماوی لفظ حدیث سے صیغہ لفظ حدیث پر لغت کی کلام کردن سخن کردن مطلق خبر کول کری اور ماوی لفظ حدیث اسم مصدر دے باب تفعیل دا حدیث مصدر اسم مصدر کے تاسو فرق ویلے دے کہ مصدر قیاسی وی اسم مصدر سماعی وی دا مصدر نہ اشتقاق کی گئی اور دا اسم مصدر نہ نکی یا حدیث صیغہ صفت مشبہ دا حدیث فعیل وزن خدا فعیل بمعنی فاعل حدیث بمعنی حادث دے لکہ علیم بمعنی عالم اور قدیر بمعنی قادر لفظ حدیث قرآن شریف کی 23 بار راغلی داغی جمع احادیث 5 بار قرآن شریف کی راغلی ماوی دلی باب نے یو مصدر احدوث راگی احدوث من امر عجیبہ طالبانی فلانی احدوث دی بس ہر روز روزانہ نوے خبر روزی تابت شر دی فلانی بی بی سی دی دیتا احدوث ہوئی ولا تکن احدوثتا مثل قائل به یضرب الامثال من یتمثل ماویدا حدیث دا 2 بابون نراغلی یو دا نصر ینصرون فمانا دا وقع یقعو سر یو دا کرم یکرمون فمانا دا ضد قدیم راغلی سمجھی بات حدیث پر لغت کے کلام کردن او سخن کردن ماوی علامہ جوہری رحمت اللہ علیہ الصحاح کی وی الحدیث لغتن الکلام قلیلا کان و کثیر اور شریعت بے اصطلاح کے لفظ حدیث دا اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقوالہ بیاماویدی کی حدیث تقریری داخل لے حدیث تقریری چی دا نبی علیہ السلام پروان دی صحابی و عمل کی و نبی علیہ السلام پاگی سکوت اختیار کی مدار دلیل دا جواز دے کچھ اردان ناجائز بھی نبی علیہ السلام پاگی سکوت اختیار سمجھے بات لکہ الساکت عن الحق کا شیطان الاخرس روایت کی رسول اور یہ احوال اختیاری اور غیر اختیاری مطلب محدثین و قریب ماتبار و تشامل ولی محدثین و غرض سے کہ لکن چی نسبت نبی علیہ السلام تشیوی ایرہ حدیث میں ہوئے
وغارسی اختیاری او غیر اختیاری او د علامه صحابي رحمت الله علیه استدلال کې ما دا قول د فتح المغیث قول بیان کې چې هغه الحديث لغة ضد القديم وفي الاصطلاح موظوفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام او د اصولین ولاغی فرق کوي یا احوال اختیاریو ته شامل دي غیر اختیاری ته شامل دي لکه دا لاس حرکت ورکوم دا اختیاری دي کنه یو غلط باندې دغه شي راښه هغه بیا سي دغه شامل دي غیر اختیاری ولې د اصولین ولا غرض دي دا وی غرض دا سره استنباط کا احکام او استنباط کا احکام د څنګه راځي اختیاری غیر اختیاری نه راځي د دې وجه نه وی اختیاری ته شامل دي غیر اختیاری دا د لفظ حدیث لغوي اصطلاحي معنی اوس حدیث ته حدیث ولوي تر دې بیان ان شاء الله كل مبارك شكرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا دائما وشفاء من كل داء اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم انت عالم بذنوبنا فاغفرها اللهم انت عالم بهوائجنا فاقضها اللهم انت عالم بعيوبنا فاسترها اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا نكون طالبان عالمان بعملك لا توريد حال في السير عافيه السريه لا كل ذريات لغير خدام نكون وبردون الله مخلوق مختارين من كل سر الله ترخير سرگي پوری زندگی دې خدمت کې خدای پاک او سر چې مرا شوزي فقرید الفادي چې قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله دې مدارس طالبانو ته حافظ او ناصر شي ټول خپل حفاظت کوي د شرور او فتنو حوادث الله موږ ټول مامون اوس کې الله من الدين خدمت بسيط رضي لخبر رضا رحمه من کے اخلاق و اللہیت پیدا کی دریو دکلاوی نم خدای پاک محمود محفوظ کی اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا ارحم الراحمين